أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي الله هغه ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړي دي اوه اسمانونه ومن الارض او د ځمکې نه مثلهن په شان د هغو یتنزل الامر نازلیږي حکم بینهن په منځ د دوی کې لتعلموا د دې دپاره چې پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شیز باندې قادر دی وان الله بېشکه الله تعالی قد احاطه یقینا راګیر کړی بکل شیء هر یو شي لره علمه په علم کې مخکې د الله تعالی ډېر احکام بیان شو خصوصا په دې صورت کې د زنانه او نارینه او د طلاقو مسایل او احکام بیان شو زیات ذکر پکې د تقوا شو چې د الله نه یریږئ هر وخت د الله نه یریږئ هوښیار سړی هغه دی چې هغه د الله نه یریږي هر وخت د هغه دا سوچ ځینې چې زه په هېڅ حال کې د الله تعالی د علم نه بهر نه یم بیا الله تعالی د قرآن ذکر کو قرآن الله تعالی را لېږلی پیغمبر یې را لېږلی ستاسو د خبرولو دپاره ستاسو د بانې ختمولو دپاره چې بیا قیامت په ورځ دا ونه وایي چې موږ ته پته نه وه دا بانه بیا د قیامت په ورځ نه چلېږي بیا د جنتیانو ښکلې بدله د دوزخیانو بده بدله دا پکې هم ذکر شوي اوس د الله تعالی لوی قدرت د الله تعالی وحدانیت د الله تعالی لوی علم ذکر کوي چې الله تعالی ډېر لوی قدرت دی دومره لوی قدرت دی چې د الله تعالی قدرت د چا په ذهن او په خیال کې نه راځي ډېر زیات لوی قدرت دی دقسې علم هم ډېر زیات دی نه اول د الله تعالی وحدانیت بیان شو بیا د الله تعالی قدرت بیا د الله تعالی علم چې الله الذي الله هغه ذات دی چې د اوه اسمانونه پیدا کړلي او د ځمکو نه هم په شان د دې پیدا کړلي یعنې اوه ځمکې پیدا کړلي نو خالق پیدا کوونکی د اسمانونو الله تعالی شو د ځمکو پیدا کوونکی هم الله تعالی شو یو ذات دی دا د الله تعالی د وحدانیت دلیل دی که الله تعالی یو نه وی دوه وی درې وی ډېر وی دا نظام به درهم برهم شوی و ځکه د یو ملک دوه بادشاهیانې چېرته نه جوړېږي په یو کور کې دوه مشران د هغو د یو بل په منځ کې اختلاف راځي د دوه ورونو اختلاف راځي خو د الله تعالی نظام د اول نه واله د اخره پورې چلیږي په دې کې ذره وره فرق رانغی د دې نه صفا واضح معلومیږي چې الله یو ذات دی یو اوس دا خبره شو چې الله تعالی خو اوه اسمانونه پیدا کړي او په دې آیت کې صرف ذکر شوي چې ځمکې هم دقسې اوه پیدا کړي په ځینو حدیثو کې راځي چې ځمکې هم دقسې اسمانونو په شان لاندې باندې دي خو ډېر مفسرین محدثینو په دغه حدیث باندې رد کړلی او دا ویلي چې ځمکې الله تعالی پیدا کړي او دقسې مبهمې پرېښې ده خبره چې اوه ځمکې چې موږ ایمان په دې راوړو چې الله تعالی اوه ځمکې پیدا کړي یا دې نه مراد اوه بریازومه شو یا د الله تعالی په علم کې چې څه مرادي جو هغه مطلب دغه ایمان راوړه پې لازمي دي چې اوه ځمکې الله تعالی پیدا کړي څنګه چې اوه اسمانونه پیدا کړي نور لاندې باندې لاندې پکې مخلوق اوسېږي له پاسه هم اوسېږي داسې مخلوق لکه زموږ په شان
دا قرآن کې یا په حدیثو کې داسې په وضاحت سره ذکر شوي نه دي او نه یو دیني مسله یو دیني حکم په دې پورې موقوف دی دا ایمان راوړل لازمي چې الله تعالی څنګه اسمانونه پیدا کړي دي داسې ځمکې پیدا کړي چې بس صحیح شو ایمان کامل شو بیا الله تعالی د انسانانو پیریانو لپاره فرمایي چې یتنزل الامر بینهن د دې دواړو ځمکې او اسمانونو په منځ کې حکمونه د الله تعالی نازلیږي دوه قسمه حکمونه دي یو ته تشریعي حکمونه وایي یو ته تکویني وایي تشریعي حکمونه هغه چې هغه د انسانانو او پیریانو دپاره دي لکه مونځ شو زکات شو حج شو روژه شوه رمضان دارنګې نور نیک کارونه شو بد کارونه شو دا د انسان په اختیار کې چې انسان ښه عملونه کوي د ځان دپاره جنت ګټي د ځان دپاره ښه بدله ګټي د ځان دپاره اسانتیا پیدا کوي چې بد عملونه کوي مونځ نه کوي روژه نه کوي حج نه ادا کوي سره د طاقت نه روژې نه نیسي نور ګناهونه کوي نور د الله تعالی نافرمانیانې کوي د ځان دپاره ثواب عذاب ګټي دا د انسانانو پیریانو دپاره یو تکویني حکمونه دي چې په هغې کې د انسان دخل نه وي که د انسان پیدا کېده د انسان لویده د انسان بوډا کېده د انسان مرګ د انسان ژوند ونې ګټې پیدا کېده لویده دا تکویني حکمونه دي دې کې د انسان دخل نشته دا صرف د الله تعالی په حکم سره کېږي که د انسان خوښه که نه خوښه خو کېږي که انسان خوښه کې زه مرم او که نه مرم خو الله تعالی یې وژني انسان دا نه خوښه چې په ما دې بیماري راشي بیماري پرې راځي دا تکویني حکمونه دي تشریعي حکمونو باندې انسان او پیری نیوی کېږي چې دی غلط کار کوي دله به د هغې سزا میلاویږي که نیک کار کوي د هغې بدله به ورته میلاویږي په آخر کې بیا الله تعالی فرمایي چې لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر چې دا اووه ځمکې پیدا کړي اووه اسمانونه پیدا کړي دا دومره نظام چلیږي د انسانانو دپاره پیریانو دپاره دا هغه اسمانونه الله تعالی دا انتظام جوړ کړلی فرشتې رالیږي پیغمبرانو ته حکم راوړي په کتابونو په شکل نورې وحي ورته راوړي هغه تاسو دا حکمونه بیانوي دا نازلیږي دا په دې باندې چې الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی لکه د معراج د شپې په واقع کې کفارو د ابوبکر رضی الله عنه تپوس وکړو چې دې باندې ته لا یقین کوې چې دی په یوه شپه کې لاړ وخوت او بیا اسمانونو ته لاړ او اسمانونه یې سیلې کړو بیت المقدس ته لاړ او بیا راغی هغوی دا خو لا ثابته شپه کې لاړ او کوز شو راغی زما په دې ایمان دی چې جبریل علیه السلام په یو ساعت کې د اسمانونو نه راکوزېږي ځمکې ته یا په یو ساعت کې خیږي الله تعالی ته داسې ګرانه نه ده چې الله یو خبره فرمایي دی نو په دې کې بیا ستاسو شک څه دی په دې کې شکونه مکونه نشته الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی په هغه فرشتو باندې قادر دی په اسمان کې چې څومره مخلوقات دي په هغې قادر دی په اسمانونو قادر دی په ځمکه له پاسه چې څومره اوسېږي په دې قادر دی د ځمکې اسمانونو په منځ کې څومره اوسېږي ټول د الله تعالی په قدرت کې دي څه چې د ځمکو نه لاندې دي چینجي دي وینه دي یو شی دی بل شی دی دا ټول د الله تعالی په علم او د الله تعالی په قدرت کې دي هېڅ شی د الله تعالی د علم او د قدرت نه بهر نشته خدای پاک وایي تاسو پوه شئ موږ چې دا ژوند تېرو او لږ سوچ فکر وکړو وایي قدم په خیال په سوچ اوچتوا ده ښویېدو یره ده هر کار په سوچ فکر باندې کول پکار دي چې دا کار زه کوم دا خو الله تعالی ویني الله تعالی په ما قادره دی زه به د الله تعالی نه بیا سبا بچ کېږم څنګه د الله تعالی نه بیا بچ کېدی شم د بچاو هېڅ صورت نشته بیا بانه هغه ته نشي کېدی چې خدای پاکه دا کار خو ملایکو لیکلی او دا خو ما نه دی کړی دا پکې نشي کېدی سپارش په هغې کې نه چلېږي رشوت په هغې کې نه چلېږي زور په هغې کې نه چلېږي انسان که پټ عملونه کړي که ښکاره عملونه کړي ټول به په ډاګه شي
د قیامت په ورځ به هر څه یوم تبله السرائر د زړه رازونه دا ټول هر څه په ډاګه شي. فما له من قوة ولا ناصير چې دا هر څه په ډاګه شو د چا بیا څوک طاقت یې هم نشته نه مددګار شته چې د الله تعالی نه بچ کړي. د الله تعالی د علم نه خو څه بهر شته نه. وان الله قد احاط بكل شيء علما او بېشکه یقینا چې الله تعالی هر یو شی په علم کې راګیر کړلی. هر شی د الله په علم کې دی چې د الله تعالی د علم نه بهر هېڅ شی نشته. موږ ټول د الله تعالی په علم کې یو د هغه په قدرت کې د الله تعالی نه بیا بچ کېدی شو. موږ د بچاو صورت الله تعالی صرف ایمان او نیک عمل ښود دی لکه مخکې آیتونو کې تیر شو. نور د بچاو هېڅ صورت نشته. مالی نه چلیږي، رشوتونه نه چلیږي، بل څه نه چلیږي، خو ایمان او نیک عمل چلیږي. دا د دنیا په دولتونو کې غټ دولت ایمان او نیک عمل دی. چې یو سړی خوشحالېږي نو په دې دی خوشحاله شي. ډېر زیات مالداران تېر شوي دنیا بادشاهان ختم دي، هغوی هېڅ ګټه نه ده کړې. خو هغه خلکو ګټه کړله کوم چې ایمان نه وړی نیک عمل یې کړلی، که کم تېر شوي دي که موجوده دي که په راتلونکي وخت کې دي، دغه خلک کامیاب دی چې په الله باندې نظر ساتي چې الله تعالی واقعي قادر دی او په هر څه باندې عالم دی. د قرآن د الله تعالی څومره صفتونه چې بیان شوي دي هغه هم د دې دوو صفتونو لاندې دي چې علم یې هم کامل دی او قدرت هم کامل دی. الله تعالی زموږ د ایمان او نیک عمل کولو باندې ثابت قدمي نصیب کړي. الله الذي الله هغه ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړي دي اوه اسمانونه او من الارض د ځمکې نه مثلهن په شان د دیو یتنزل الامر نازلیږي حکم بینهن په منځ د دیو کې لتعلموا د دې لپاره چې پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی. وان الله او بېشکه الله تعالی قد احاط یقینا راګیر کړی بكل شیء علم هر یو شی په علم کې. الله الذي الله هغه ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړي دي اوه اسمانونه او من الارض د ځمکې نه مثلهن په شان د هغو یتنزل الامر نازلیږي حکم بینهن په منځ د دیو کې لتعلموا د دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی. وان الله بېشکه الله تعالی قد احاط یقینا راګیر کړلی بكل شیء هر یو شي لره علم په علم کې.